خو باقاعده هیڅ سره نه پاتې شو مانه شارټکټ ولګې ده هغه ریکارډینګ والا شارټکټ و دی وجې نه نو کلوز شو بیا راځم ګوره چې کله ما دا کوډینګ ورکړه دا ټیک خو ما ځان سره دا مې په څه شي کې نوټ پیډ کې انټر کړی کنه ټیکس پیډ کې تاسو کوډینګ کوئ شئ A to Z اوس چې کله راغلم ټیک مې کلوز کړ او دا مې ځان سره سیوخ مې کړ کنه دې نه ووتم چې کله ووتم دا مې مینیمایز کړ دلته زموږ سره ګوره انټرنیټ ایکسپلورر یو بروزر دی ګوګل مشین دی تاسو ته پته ده کنه نو لکه څنګه زموږ سره ګوګل دی فایرفاکس دی او انټرنیټ ایکسپلورر دی او ټارچ بروزر دی دا ټول زموږ سره بروزر دي صحیح ده او دا چې کله اوپن کوم نو ماته به ریزلټ دلته راکوي صحیح ده واپس کله زه چې ځم ویو سورس نو زه چې کوم څه کوم هغه زه واپس دلته نه او بعض سټوډنټان ته په دې یو شي کې ډېر زیات مشکلې په دې کوډینګ کې چې سر جی دلته خو په دې کوډینګ کې اوس مونږ کا نور کوډینګ انټر کوو نو مونږ دلته ایډیټ کوی نه سو سوچ مده ګوره دا دلته بیا نور مخکې کلیک کار نه کوي ته یو کار وکړه ځان سره دا ټول داسې سلیکټ کا څه شي کا سلیکټ او دلته نه راکاپی کا بیا لاشه دلته سرچ کې ورکا نوٹ پیډ څه ورکا نوٹ پیډ یا دې کچېرته ځان سره سیو کا هغه خلا خبره ده دا د نوٹ پیډ واپس اوس په کې ایډیټینګ کوه چې څه شیپ کې ایډیټ کوي پوه شئ ته کولای شئ مثال کے طور پر دلته زلاړم دلته مې ورکا ایټالیک مې ورکا او دلته مې بیا ورکا دا ده او کلوز ټیګ الریډي هغه زما سره کلوز شو ټیګ سیو مې کا دلته مو ورته ورکم ډیسکټاپ ته سیو کوم زه ورته هم چې ایټالیک ډاټ HTML مې ورکا بیا راځم ډیسکټاپ ته سیو کوم چې کله مې سیو کړه سره اوس دینم وزم او دینم وزم زه چې کله راشم زما فایل کلاوم اگر چې ایډیټ مې کړ ریزلټ را تراکا او کرای نه کراتا او کبه دې دواړه اپلای کوی نو دواړه مې اپلای کوی شي اټ ا ټایم دواړه کوډینګ هم اپلای کوی شي صحیح ده اوس کله چې راغلم امونږ خبره دلته شروع کې د HTML او HTML پیژنګولي خبره وا چې مونږ دا و پیژنو صحیح ده کنه نو اکثریت د دې ریزلټ په بروزرو کې مونږ ته خي په دا هغه HTML په دې لکه خدای چې مونږ ته ریزلټ فورا عمدل ته خي صحیح ده کنه او زمونږ سره انټرنیټ ایکسپلورر کې استعماليږي نتسکیپ په د خارجي ملکونو کې تقریبا زیاتره په د نتسکیپ باندې کار ډیر زیات کیږي پوه شئ نتسکیپ پوه شئ په دې باندې ډیر زیات کار کیږي مرفاکس ډیر زیات استعماليږي خو موږ تاسو کچېره د لپاره کوډینګ کوو د لپاره کوم سافټویر موږ استعمالوي شو HTML کوډینګ موږ په کوم کې اچوي شو ټیکست ایډیټر کې کوي شو او زموږ سره نوٹ پیډ کې کوي شو او ټیکست پیډ کې کوي شو ورډ پیډ کې کوي شو او زموږ سره ما اکثریت دا ټیکست پیډ هم ډیر زیات خلک استعمالوي ما سره آی تھنک دلته په سافټویر کې ټیکست پیډ موجود و چې ما چرته خو HTML په نامه چرته اچولی و ډاونلوډ مې و HTML دا دی زموږ سره ګوره ټیکست پیډ دی دا ګوره اټومیټیکلی تاسو کولی شئ چې دا ځان سره انسټال کړئ تاسو بیا په دې کې هم کوډینګ کوی شئ لکه څنګه تاسو یې دې نه مخکې په څه شي کې وکړه نوټ پیډ کې مو وکړه موږ ته چې دا تاسو سره الریډي انسټال دی ټیکست پیډ پوه شئ ریموو کوی شئ که ریپیر کوی شئ که موډیفای کوی شئ زه به کینسل کړم زه ورته یم چې نه موږ سره چې ټیکست پیډ وي نو زه به په ټیکست پیډ باندې کار وکړم څنګه چې دلته راغلم ټیکست پیډ ورکوم دغه دی زموږ سره پاسه سر کې ګوره پروت دی ټیکست پیډ صحیح ده نو دا زموږ سره په ټیکست پیډ کې هم تاسو همدغه کوډینګ اچوی شئ چې کوم ما تاسو ته مخکې وښود دا ټیک به درته ښیي بیا دپاره به دا میسیج نه ښیي صحیح شوله نو په دې ټولو کې تاسو کولی شئ چې دا به بیا انشاءالله عملي کار په شروع کوو نو بیا به هغې نه بعد دا ټول هر یو شی درته ایکسپلین کوم ها اوس زموږ سره سټوریج کې زموږ څه شی کولی شو سیو فایل اور ویب سایټ انیویر ان یور کمپیوټر تاسو کولی شئ چې سټور سیو فایل تاسو کولی شئ چې د کمپیوټر په هر حصے کې دا فایل ځان سره سیو کړئ اور ویب سایټ انیویر ان یور کمپیوټر ستا په کمپیوټر په هر حصے کې چې چېرته هم پرته وي صحیح دی که نو دا په دې مې انشاءالله تاسو پوه شوئ که نه شوئ پوه یم ښه دا خو مې درته وکړه که نه دا مشخه زموږ سره اتم کې ایکسټینشن HTML تاسو نه ګوره زیاتره کسان لکه تاسو ته دې پیپر کې فرست سیمسټر کې ایکسټینشن راغلی و که نه و راغلی درته نو راغلی یو ایکسټینشن هم نو راغلی ښه هغه تېر کال بیا راغلی و نو که تاسو ته چا مې ویلی چې دا او درته کړي خو مې و که نه د ایکسل ایکسټینشن څه شی دی ډاټ XLSX او د ورډ ایکسټینشن څه شی دی او د XS څه شی دی
extension DB database او د PowerPoint څه شی وو او د C++ څه شی وو څه شی extension PP کنه تاسو ګوره هغه نه کوئ امله کې چې ورکړی مې ها extension زموږ سره HTML چې کوم دی هغه خپل extension HTML دا RHTML دا دواړه HTML introduction HTML and HTML text اوس په پټیګونو باندې کار کوو تاسو مخکې یو مثال ما په ټیکس باندې درک پوه شو که سوچ مو نو تاسو اوس کولای شئ چې په ټیکس باندې کار وکړئ د دې په ټیکس باندې ځان پوه کو د چې شي په ټیکس باندې ځان پوه کو د HTML په ټیکس باندې ځان پوه کو اوس زموږ سره په دې کې به ټیکس باندې به ان شاء الله کار کوو خیره د C++ کې کوم پروګرام ولې دغه مورن کاوه دي کې به څه کوي نه پات لري او کنه خو دې کې هغه کې خو مو اټو چې رن کا په C++ کې تاسو یاد وکړه خبرنه کمپایلر باندې مو مرن کاوه او دغه دا زموږ سره چې دی د کې تاسو چې څنګه مسیو کاغه نه بعد تاسو چې کلاو کې تاسو ریزلټ درکې دلته موږ یو هغه جوړ کړی و درګه زی درته کوم پرونه بل پرونه ما یو فارم جوړ کړی و ورکو تا آی تھنک چې هغه په دې کې اړس کې ما چولې و عمر صدیق بنو زګورم ک دلته وی به تاسو ته خامہ عمر صدیق بنو جو صدیق ما چولې کاغه کې دا د عمر صدیق دا وګوره دا موږ ورته جوړ کړی دی مکمل سوچ مده زیرک انټرنیشنل انګلیش لینګویج اینڈ کمپیوټر اکیډمي او دا زموږ سره کوشه بوت ایڈمیشن اوپن او انزل کا او دا لیکل لګ انګلیسي کې غلط لیکلی دی خو خیر دی فار بوت کمپیوټر ان انګلیش باقاعده اوس ته به ډیټا پکې اچوه نیم وغیرہ آنلاین تاوله مکمل ډیټا سبمټ کیږي ویب سایټ سوي تاسو ګورئ دا عمر صدیق ته ما پروجیکټ جوړ کړی و نو هغه پروجیکټ تاسو کولی شئ چې دا آنلاین تاسو مکمل څه شی کوي آنلاین خپل ډیټا سبمټ کړئ دې سره بیا لینک درته راواخلم بیا لینک په ذریعه تاسو کولی شئ چې هر یو ډیټا انټر هم کې او هغې په ذریعه سبمټ هم کوي صحیح ده که نه دا خو زموږ سره اوس افلاین ده آنلاین نه ده صحیح ده خو پوه خو شوئ انشاءالله که نه ګوره دا موږ ته دلته مکمل A to Z رزلټ راکوي دې کې کوم ملک سره تعلق لري قطر سره ترکی سره دوبۍ سره ملیشیا سره عراق سره افغانستان سره او چې کوم ملکونه موږ دلته ایډ کړي دي هغه ملکونو نه تاسو کولی شئ پوه شوئ دې کې بیا کورسونه دي دا کوم کورس کوي پایتان کوي جاوا کوي او جاوا سکرپټ کوي او هغه هلته که تاسو سوچ کړی جاوا سکرپټ کوي موږ نه هغه موږ جاوا سکرپټ لیکلی و اول کې که نه که جاوا سکرپټ مو لیکلی و هغه که بیا جاوا سکرپټ و نو بیا جاوا سکرپټ کوي ځان ته پوه شئ په هغه کې کوم سلایډ ما درته تیار کړی و C++ دی زموږ سره HTML دی په دې ټولو کې تاسو کار کوئ شئ بیا ګوره زموږ سره منډې ایئر دا تاسو ته ما کړي وو که یاد کې درځي نو بیا هغې نه بعد دلته مکمل ډیټا سبمټ کړه ځان سره کوی هم شئ سبمټ بیا ریکارډ فایند کوی هم شئ ډېر ښکلي کارونه کې کېږي دوی ته ما په ډیټابیس کې ډېر زبردست کار کړی و خو دا زموږ سره بیا د هغه نه هم بهترین دی نو تاسو کولی شئ دا مې دلته درته کاپي کړه بیا خو خیر دی دی والا کوډینګ هم زه درته وښیم چې کوډینګ کې څه شی ده تاسو دلته راشئ دا اوپن کړئ ایزي دی بیا دلته یو کلیک وکړئ ویو سورس یې کړئ ویو سورس ته چې لاړ شئ تاسو به اوس د دې ټول کوډینګ وګورئ صحیح ده دا ګوره دا مکمل کوډینګ ده صحیح ده دا د دې والا فارم کوډینګ ده A to Z دا به بس انشاءالله تاسو یادوئ هغې نه بعد به دا ټول کارونه پر مخ وړئ صحیح ده یاسین خان دی یاسین ولې دی وخندل نه دی ګران دومره تاسې خاندئ ښه کدی کې د غلطي وشوه بیا بس چې غلطي وشوه رزلټ نه درکوي سر لکه غلطي ته ښایي لکه څنګه C++ چې خو نه بس غلطي به ورته کریکټ کوې که دی آسان دی د ټیکس پېژندګلي ده چې ټیکس دې وپېژندل بیا هېڅ شی نشته پکې ها صحیح ده په دې خو انشاءالله پوه شوئ که نه اوس ما څه شي نه کار کړی و بخ مې وکړه که نه او بیا به انشاءالله زموږ سره اوس کار په دی
what are HTML tags کنه اوس زموږ سره HTML and HTML tags are keywords لکه څنګه تاسو دې پیپر کې کا پریکټیکل کې keywords تاسو درنه کړو C++ کوم keywords څه دي زموږ سره لکه hash include دا زموږ سره اوس keyword دی صحیح دی کنه اوس زموږ سره دلته زرا اعظم HTML and HTML tags are keywords that surround by the angle brackets like دا ګوره زموږ سره angle bracket دی یو خو تاسو په پوهیږئ کنه angle bracket like تاسو دې نه مخکې د سیمبل په ځای موږ دې ته وایي چې greater than او less than یو زموږ سره right angle دی او بل زموږ سره left angle دی or text ka angle no ورته نو تاسو text ورته is important to display contents of web page in the browser تاسو کولای شئ چې تاسو د دې په ذریعہ د دې څه شي په ذریعہ د دې angle په ذریعہ کله چې تاسو angle استعمال نه کړئ نو تاسو ته دا په ویب پیج کې یا په براوزر کې ریزلټ نه درکوي ښا همیشه د پاره تاسو دې نه مخکې ګورم او چې څومره کوډینګ مونږ کړی واغې کې مونږ ټول انګل استعمال کړی اول زموږ سره ګوره اوپن ټیکس دی اوپن ټیکس کې زموږ سره څه شی دی اول زموږ سره رائټ لیفټ انګل بیا یو بیا ورپسې رائټ انګل this is my first web page دا زموږ سره څه شی انډرلاین به کېږي بیا ګوره کلوز ټیګ مو ورته استعمال کړی دی کلوز ټیګ زموږ سره دا کدا پوه شي آی زموږ سره ایټالیک او it's nice web page بیا ور سره ډاټ دا زموږ سره څه شي کلوز ټیګ مخکې مو ورته استعمال کړی دی اوپن اینڈ کلوز ټیګ بریکټس دا بیا موږ ورته بریک استعمال کړی څه ورته استعمال کړی بریک ایریا دا مخکې ان شاء الله پریکټیکل به درته کومه بی آر د مراد بریک ایریا موږ ته سپیس راکړي څه شی راکړي سپیس راکړي او دا په وټ کې تاسو بریک ایریا ما کړی او پوه شئ ډایرکټ به موږ ته زیرا کو نوٹ ځان سره یاد کې واچوي نیور ګیو سپیس امانګ د ټیګ لایک نو تاسو همیشه د پاره دا کوشش وکړئ چې کله تاسو انګل استعمالوي هغه په منځ کې به بیا هغه سپیس نه ورکوي د ټیکس په منځ کې به سپیس سوري هغه نه ورکوي سپیس بیسیک فارمیټ سټرکچر اف HTML and HTML کوډز دي زموږ سره HTML زموږ سره هډ دا هډلاین براته هډلاین 1 2 3 4 5 هډینګ چې کړیو بیا زموږ سره ټایټل دا this is my first web page that is made at in HTML صحیح دی کنه ټایټل به موږ ته عنوان راکړي هډلاین به راکړي صحیح دی کنه دا ان شاء الله پریکټیکل هم درته وکم صحیح ده بیا زموږ سره کلوز ټیګ مو باډي ټیکس مو ورپسې استعمال کړ بیا به کلوز HTML استعمال کړ صحیح ده په دې به تاسو عملي کار وکړئ کله چې اوس راته وکړو اوس بیا درته کومه introduction of HTML and HTML basic tags چې کوم بیسیک څه استعمالېږي شروع د پاره لکه تاسو مخکې HTML نه ټچ کړی تاسو هیڅ هم نه ټچ کړی تاسو نه SQL کړی کنه زموږ سره ګوره یو زموږ سره انډرلاین بل بورډ بل ایټالیک بل پیراګراف بل زموږ سره بریک دا بیسیک ټیګز دي دا نه درس زموږ د څه شی وو د HTML او HTML پیژندګلوي مخکې راشه ما بس نه